الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما ډېر قابل قدر ډېرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو د رمضان مبارک میاش د برکت والا د عظمت والا میاش پای کې بیا لومبه عشره کم چې د رحمت عشره د الله رب العزت رحمتونه په دې عشره کې راوريږي. په دې عشره کې د الله رحمتونه راوريږي د لومبه له سورځي. محترمو الله رب العزت زموږ استادو نیک اعمال او قبول شوی اعمال نصیب کی. محترمو الله رب العزت په یو کال کې صرف یو میاش روزي په دې امت محمدیه باندې فرض کړی دي.
اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پتاسو روجی دا فرض دی څنګه چې په مخکینی امتونو باندې فرض وي لعلکم تتقون د دې لپاره تاسو د الله نه یره حاصله کې تاسو زړونو کې د الله نه یره پیدا شي تاسو تقوا والا زندگی اختیار کې تاسو د ګناهونو محفوظ شئ محترمو داغین بعد اللہ رب العزت فرمائی چې کم کس ایام معدودات دا د شمار یو څو ورځې دي د رمضان مبارک دا میاشت د یو میاشت روزي دي د شمار ورځې دي چې د رمضان میاشت ولیدل شوه د شوال د میاشت د لیدلو پورې به روزي نیسي که هغه یو کم دیر جوړې دی او که پوره دیر جوړې دی که هغه هر څومره جوړې دی محترم د هغې نه بعد فرمایي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اللہ رب العزت فرمائی څوک په تاسو کې بیمار دی یا په سفر باندې دی نو دی با د رمضان مبارک د میاشت د ختمېدو نه بعد د روژې ونه نیولې د دې قضا به کوي وروسته محترمو د دې خبرې تذکره خو شوې وه لومبي بیان کې چې یو خو بیمار دی د بیمار تذکره مخکې شوی و محترمو د هغې نه بعد دویم مسافر دی یو سړی په سفر روان دی د دې تذکره م شوی و چې 78 کیلومیټر فاصله باندې یو کس روان دی نارینه دی او که زنانه دی خو دا په سفر دی نو دته اختیار دی په دې سفر کې که روژه نیسي ودې نیسي او که نیوي شي که نیشي نیولې نو نه دي نیسي د دې قضا بیا د رمضان مبارک د میاشت د ختمېدو نه بعد کوي د شوال لومبۍ ورځ دویمه ورځ او درېیمه ورځ د دې نه بعد د ورکوټي اختر لومبۍ ورځ باندې روژه نیول نه دي پکار په دویمه او په درېیمه باندې د دې نه بعد بیا روژې نیسي محترمو یو اعمال داسې چې د هغې سره یا روژه ماتېږي یا نه ماتېږي او یا د هغې په عمل کولو سره یا خو صرف قضا واجب کیږي قضا به کې یا بعضې داسې یو عمل داسې چې هغه وکړي د هغې سره انسان باندې کفاره لازم کیږي صرف په قضا باندې بیا کار نه کیږي محترمو هغه بعضې هغه اعمال چې په هغې باندې روژه نه ماتېږي پای کې په هیره سره د انسان نه هیر دي چې زما روژه ده د یو داسې عمل وکړو چې په هغې باندې روژه ماتېږي مطلب خوراک یې وکړو اوبې وڅښلې یا دغه رنګې بل یو داسې عمل چې په هغې روژه ماتېږي داسې عمل یې وکړو خو یو دا شرط پکې چې د نه به هیره شوي د نه به روژه هیري چې زما روژه ده دا به هیري نو په دې کس باندې د نه روژه ماته ده نو بیا پې قضا هم نشته او کفاره هم پې هم نشته ولې د نه هیر دي اگر که د دو درې پیرې خوراک ولې نه کړی اگر که دو درې پیرې اوبه ولې نه څښلې خو روژه ته هیره ده نو داسې کس باندې داسې کس روژه نه ماتېږي علماء کرام فرمایي یو کس داسې دی تاسو ولیده چې دی خوراک څښاک کوي او روژه ده خو روژه ته هیره ده نو داسې کس په
کیفیت ای یا خو به دا کس صحتمندی برابر بی روجې ته به ټیک ټاکي یا به دې داسي چې د وجود به کمزوري د وجود نه پته لګي چې روجه وتا روجې خراب کړي دي نو کدی صحتمند برابرو حشاش بشاشو روجې خراب کړي نو چا چولی دنو پکار دا چې دی وته ورياد کی چې صاحب استا روجه د وبمس کا یا ستا روجه د خوراک مکوا او که یو کس داسې دي صحتمند نه دي کمزوري دي روجې کمزوري کړي دي خراب کړي دي نو پکار دا چې ته ورياد نه کړي شي دا د پد باندې الله یو فضل دی کمزوري دي صحت نه کو دیو بس کی ییر دي نو مو ورياد وته وريادولو ته نه دی پکار محترم علماء دا مسله یاد ساتو یو هیر دا او یو غلطی دا هیر دی ته وی چې ما تاسو ته مخ کی وی چې دنه روزه هیر شوی دا یو خوراک څاکو کو یو غلطی دا روزه ته یاد ده غلط شو تاسو وایي دا غلطی څنګه مثلا خلد کنګاله ولا چردام دکو روزه ته یاد ده چې زما روزه ده چردام دکو او غلط چشته دی وبو تیر شوی وبو خلک کنګاله ولو استایشته تیر شوی بدی وبو تیر ولو باندې چردام کی لمبلو کی ستا وبو تیر شوی نو ستا روزه مات شوله ځکه دا تانا روزه هیر نه وا روزه ته یاد وا دا تا غلطی وکړه تا احتیاط نه کو ا دې غلطه په وجه باندې ستا روزه مات ده په هیر کې کار څومره وبدي اوس کې لري هر څومره خوراک ساک دیو کو روزه نه ماتيږي او په غلطه کې کلهږي وبم دی اوس کې لري لږ خوراک ساک دیو کو ستاسو شو روزه دې ماته ده په د باندې قضا شته او کفاره پې نشته محترمو مونږ خلک په دې کې غلطي کوو او غلطي دا ده مونږ چرندام کې یا لمبلو کې نیر ته وردانګي کسان نو صاحب چې غوپو وي نو سوال نه پیدا کیږي د پکې وبنه تیریږي بس پیمو باندې ستیری شي څه په خله باندې تیری شي او دې بیا را پاسي یاره د وبو سره ودا روزه ډیر آسان شوی ښا وزانی کې بنه چې تا په کې رو بلا شوبو تیر شوی پلمبل چې څومره دی ولامبل دومره انسان نور موږ کیږي ته کیږي ګیندا وتا اوس ته محسوس شوی چرته کله ولام به انسان د نور موږ شي تندې لوګي سیوا شي لوګ دې سره کمیږي نه بار العرض میں دا کو چې یو غلطی دا یو هیر دا هیر کړه روزه نه ماتيږي په غلطه سره روزه ماتيږي او زنانه دا اغا پهلی کوي ورنیر دي چې زما روزه داو سیو سکل او تیر کړه د سکلو د پاره تیر کړه سیرا واغست نوړې باندې سالن روجي سسکی یو هو هغه سکل چې صرف د جبې په سر باندې وسکلی شي مال کې په سیوا ده او کم ده هغه زنانه لپاره چې خاوند بد مزاج دی نو بلا کراهتا د زغه زنانه دا سکل جایز دی خو تیری بینا ذائقه به تیری نه صرف په جبې په سوکه باندې په جبې په سر باندې وی سکل چې مال کې په سیوا ده کم ده مرچکی په سیوا ده کم دی بدغه معلومات د پاره زنانه سکلی شي خو غدا زنانه دینا روزو د یاد او نوړې راواغستل وشته او خړله تیرې کړله نو روزه ماته شوله او کته هیر دی چې زما روزه د هیر دی نو که خوراک یو کو خیر دی دویمه مسئله
محترم هغه دا ده چې یو ماشوم دی بعضې وخت کې ماشومان خوراک کوي روټۍ ولا مور چقوي لږې ورته پستکي په غاښونو کې نو که ضرورتي مور یا پلار دواړه که ضرورتي نو بیا بلا کراهته جایز دي چې څه شیز اوچکوي یو ماشوم لی ورکي او که نه ضرورت اشد ضرورت نه نو بیا چقول دا مکروه دي خو تیری به نه که تیرې کړه بیا هم نقصان وکړو دویم مونږ خلک مسواک کوو اکثر خلک خو یې کوي نه یو پیره یو کس ته ما وی مې دا لږ مسواک کوه ما ته وی دی حدیث مبارک کې چې راځي چې د روزهدار د خولې بدبویي دا بین دا د مشکو نه زیات الله رب ته زیات خوښ دی ما خدای دې پوهه که هغه د په منې خولې نه هغه دا نه چې ته پېشمني وکړې او نه دې خوله کنګال کړه نه دې مسواک وکړو نه دې صفایي وکړه او بس ته اوده شوې سملاستې او د روټۍ ذرات او هر څه په خوله کې پاتې دي بیا دې څوک په مانځه کې خوا ته نشي ودرېدی ابل له مولټۍ ورځي دغه یو نه دا د پمنتوب علامت دی هغه بدبویي چې کومې د معدې نه راځي د معده خالي د هغې نه یو بین راځي دغه بین الله ته خوښ دی دې وجې نه چې دا د بنده زما د رضا دپاره په ځان لوږه تېروي د لوږې د وجې نه بین دی د ګندګۍ د وجې نه نه بعضې خلکو دومره ګندګي چې خوا ته په الله قسم څوک ورسره خوا ته نشي کېناستی نو صفایي خو هسې هم پکار ده صفایي خو هسې هم پکار ده د ایمان یوه حصه ده د دین یوه حصه ده صفایي او بیا په رمضان کې کم سے کم زیات اهتمام پکار دی اتلس منټه مخکې مونږ روژه بند کړو ښکلې خوله کنګال کړو غرغړي وکړو زنانه دنداسه ووایي نارینه مسواک وی برش وکي بالکل پکار دی صفائی پکار ده خو که داسې چې انسان د رمضان په حالت کې د روژې په حالت کې دی مسواک کوي نو بالکل جایز دی په دې سره روژه نه ماتېږي البته خوله کې غاښونو کې داسې څه ذرات پاتې چې د چڼې د دانې امر یا دې نه غټو هغه ذرات د روټۍ یا د لوبیا خوړلې هغه پکې نښتې ده یا پکې بل څه نښتي او دی تیر شو نو روژه ماته شوله که د مسواک ذایقه تیره شوه خیر دی د مسواک سره کمې اوبه په خولې کې راځي او دا تیریږي خیر دی بې سره روژه نه ماتېږي محترمو یو کس داسې دی چې هغه الټۍ وکړئ په ډکه خولې الټۍ وکړئ یا لږې الټۍ وکړئ خو د ده په اختیار کې نه وي د په قصد نه دي راوستې الټۍ وله ورلې ویې کړئ که لږې وي او که ډېرې وي په دې الټو ګورې یو خبره یاد ساتئ روژه نه ماتېږي په دې الټو باندې روژه نه ماتېږي البته روژه په څه باندې ماتېږي چې کله دې الټۍ وکړې او قصدن عمدن دې واپس تېرې کړې قصدن عمدن واپس دنه تیرې شوې په دې باندې روژه ماتېږي په که انسان الټۍ رامنې کوي او د هغې سره تېرې شي بیا خیر دی خو که تا الټۍ کولې خولې له رالې تی وروسته بیا تیرې او په قصد ستا په اختیار کې دا تېرول په خپل اختیار د تېرې کړې نو په دې باندې روژه ماته شوله او که نه که تا لږې الټۍ په ځان له په زور راوستې په مرۍ کې دې تالو کې دې ګوته ورکړه یا دې بل داسې یو عمل وکړو چې د هغې سره الټۍ راځي الټۍ دې ځان له راوستې په قصد باندې په دې الټو راوستو که دا لږې وي او که ډېرې وي خو تا په قصد راوستي په دې به روژه ماتېږي دا خبره یاد ساتئ کفاره پې نشته روژه پې ماته شوه او کفاره پې نشته محترمو د ضرورت دپاره زنانه ده یا نارینه دی بیمار شو عذر ورته راغی نو زنانې او که نارینه
دوایې دپاره یا د خوراک څښاک دپاره روژه ماتوي شي قضا به صرف کوي قضا دې به قضا کوي کفاره پې نشته یو کس داسې د بیمار شه تبه پې راله پستن باندې کار ونه شو یو خبر یاد ساتئ پستن باندې که د رګ ده او که د ټوټي ده په دې باندې روژه نه ماتېږي دا خبره یاد ساتئ که د طاقت ستن ولې نه وي پوره ډرپ دې مخېجو د طاقت دپاره ضرورت درته نشته او ته د طاقت ډرپ خېجې یا وی چېرې دا روژه ته اسانه شي مکروه ته خو روژه پې نه ماتېږي دا خبره یاد ساتئ که دوایي دې وخوړه هغه څیز چې په هغې خلک خوري د مجبورۍ نه یا د عذر د وجې نه خلک یې خوري او تا وخوړل دوایي شوه یا خوراک څښاک شو د عذر د وجې نه دې وخوړه دې سره روژه ماته شو کفاره پې نشته کفاره پې نشته اوس یو کس داسې دی روژې نیولې ده یو خبره مونږ اکثر خلک په دې کې غلطي کوو یو کس د اول د سر نه روژه نه ده نیولې د روژه نه ده نیولې ده ماته کړې نه ده ښه ده خوړلې نه ده دا د روژه نه ده نیولې په دې باندې دې ګناهګار هم دی د دې قضا به هم کوي د پېشمنۍ نه سره روژه ونه نیوله هسې بیسې ونه نیوله بس ګناهګار دی بغیر عذر نه که عذر د وجې ونیوله خیر دی بیمار دی وینه نیوله زنانه ده او عذر دی ورته د ماسوتن د پېشمنۍ نه روژه ونه نیوله بالکل جایز دی خو که یو سړی دی روژې نیولې ده پېشمنۍ مو کو نیت یې مو کو روژې ونیوله د هغې نه پسې بغیر څه عذر نه ماته کړله هېڅ عذر نشته خوراک څښاک یې وکړو یا قصدن عمدن یو داسې کار یې وکړو چې په هغې روژه ماتېږي قصدن عمدن په دې باندې روژه هم ماته شوه او په قضا به کوي دویم د دې به کفاره ادا کوي کفاره یې څه ده قضا او تاسو ټول ته پته ده چې روژه دې وخوړله بیا به د رمضان نه بعد که یوه روژه یوه به نیسې که دوی دوه به نیسې که درې به نیسې بیمار وي څومره عذر هغومره به ونیسې څومره دې خوړلي که د یوه روژه ماته کړله ماته خوړل او ماتولو منځ کې فرق پوي ښه خوړل هغې ته و چې نیولې دی نه ده او ماتول هغې ته و چې نیولې دی و خو ماته دې کړله نو په دې به کفاره دا ده چې لومبۍ خو دا خبره ده چې ته شپېتو مسکینانو ته څه ورکې شپېتو مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک ورکې شپېتو مسکینانو ته خوراک که دا نه نو بیا به 15 روژې پرله پسې نیسي څه به کې 15 روژې به پرله پسې نیسي که په دې کې دی یو هم پرېښودله ته به در باندې راله او روژه دې ونه نیوله پرې دې ښودله نو د 15 به بیا د سره کېږي د 1 نه بیا شروع کېږي داسې به نه چې 58 مې نیولې وې په 59 را باندې ته به راله نو اوس به زه د تبې د وجې نه مې یوه یا 2 روژې وخوړلې اوس به بیا 2 روژې نیسم نه بیا به 15 د سره کې بیا د سره زړې کیسه ختمه شوه دا دی سزا د کفاره ده محترمو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د دې یو واقعه راغلی وه او واقعه اکثر روایتو کې ذکر ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صاحب راغی او ته وفرمایل د الله رسوله زمانه داسې عمل شوی دی چې په هغې باندې روژه ماتېږي زما لپاره څه حکم دی هغه ورته وایي چې ستا چونکې روژه ماته کړې ده نو ته به داسې وکړې ته به یو غلام آزاد کړې لومبۍ حکم دا دی غلام به آزاد کړې هغه ورته حضرت صرف د خپل سټ مالک ما سره نور څه نشته ځان له غریب سړی کم نه غلام آزاد کم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دویم حکم ارشاد فرمایه چې غلام نشي آزادوي 15 کسانو ته خوراک ورکه 15 مسکینانو ته خوراک ورکه غریبانان مسکینان ښه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي یا د الله رسوله په دې مکه او مدینه منوره کې زمانه بل زیات
غریب او مسکین نشته، زه خو ټول نه زیات مسکین زیم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم متو فرمایل چې خدا بیا شپېته روزې به پرله پسې نیسي، شپېته روزې به پرله پسې نیسي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي د الله رسوله په یو روزه کې را اندازې کار وشو نو دومره غټ سزا مستحق ما کفاره را باندې راله، نو چې زه شپېته نیسم نو پای کې خو بیا د بچ کېدو بیخي چانس نشته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شوی فرمایل خدا صبر وکړه، دلته کینا لږ صبر وکړه، انتظار وکړه. په دې کې یو صحابي د کجورو یو ټوکری راولېږله ډکه، هغې راولېږله. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش و چې دا والا قبول یې کړه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ټوکری ولیده د صحابي ته وایي چا چې روژه ماته کړې وه پس عمل باندې، هغه ته وایي چې دا ټوکری والا او دا په خلکو تقسیم کا، دا صدقه کوي، دا الله رسول د ټول نجات غریب زیمه پچې تقسیم کم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شوی وی دا ستا شوی، خدا حکم صرف ستا لپاره دی، داسې به بل سړی نه کوي. محترمو مسائل مه درازي رمضان دی داغي معلومات پکاري، ډیر مسائل داسي په ورکوټي عمل باندې زمونږ یا روزه ماته شوي، یا را باندې قضا راغلي، یا را باندې کفاره راغلي، مونږ ته پوس نه کوو. مونږ وایو مړه بس ځان به خپل مفتیان یو، یا ځان به شان دی یو عام کس نه د پوسو کو هغه څه جواب راکړي. دې وجې نه معلومات پکاري. او د رمضان مبارک میاشته د غریبانانو انتهایی خیال وساتو. ډیر زیات غریبانان داسي چې دایو په کور کې زما او ستا په شان دی بېشماره لوښي د سالنونو د خوراک نی پراته، دا غریبانانو خیال وساتو. کتابونو یو واقعا ذکر کړی ده، یو زنانه د هغې خاون جهاد کې شریک شو او جهاد کې شهید هم شو. د رمضان میاشت راله کونډه ده، یو ماشوم بچی دی، هغه نه زلمی دی او نه ډیر بیا ماشوم دی. نو مورې د پیشمنی را پاسېدله، نو دا ماشوم هم ورپسې را پاسېده چې بیبي څه کې مور دی بچی روژه نیسم. نو د ماشوم سوچ کړی دی چې د خوراک خواست هم څه نه میلاویږي، کور کې غربت دی، څه شته دی نه، نو راشه د دې نه ښه ده زه هم روژه ونیسم که نه. مور خو فرض وه روژه ونیوله، ماشوم نفلي روژه د دې وجې نه ونیوله چې په کور کې د خوراک څه نشته. ماشوم روژه ونیوله، مور هم روژه ونیوله. سحر تیر شو، ماشوم ته لوږه ولګېدله، غرمه راله، ماښام شو، مازدیګر ټیم دی، ماشوم ته خپله مور وایي بچیا کور کې د خوراک ګورې څه شته نه، روژه به ماته و، زما خو کور کې به زه اوبه راوالم بچی، روژه به ماته کم. خو ته داسې وکړه سوال کولی نه شو، او نه سوال جایز او حلال دی، سوال حرام دی، سوال به نه کوو. خو داسې وکړه مسجد ته لاړ شه، او جماعت کې به څوک خلک به راغلي، د کلي خلکو به روټۍ راوړي، روژه به ماتوي، روژه ماتې به کوي. نو بیا هم ګورئ بې تپوس او بې وینا په درستخان مه کښېنه. ګورئ ځکه د مور ادب ښیي بچي ته چې چا درستخان ته به بې تپوسه نه ورځي. مور ورته طریقه ښیي بچي یو سیټ ته ودرېږه، که دې خلکو ولیدې خو ځان سره کښېنولې، خو په مړخ په روټۍ وخورې روژه به ماته کړي، که نه نو ګورې چا نه ګورې سوال مه کوه. ماشوم لاړه، روژه ماتې ټیم دی، د چا ورته اړو خیال نه شو، نه د جومات د امام نه د کلي د خلکو چې چا روژه ماتې راوړی، بس ماشوم هلته یو سیټ ته ولاړ دی جاړي، د کسانو په پام کې م رانغی، روژه ماته شوه. خلک ورته یو کس ته تپوس وکړه بچیا جاړې ولې ستا خو سلګی وی دا څه چل دی؟ وی کاکا زما نن روژه وه، مور مې م په ناره نیولې، ما م په ناره نیولې وه، ما خو د دې وجې نه نیولې وه کور کې د خوراک څه نه و،
مور راته وی چې لاړ شه مسجد کې به خلک روژه ماتوي، مولانا صاحب به روژه ماتوي، د کلي خلک به راغلي روژه ماتې به یې راوړي، روژه به ماتوي، ته به ورسره روژه ماته کړي، لږ به موړ شي بچیه زه خو به په اوبو روژه ماته کم، ته خو به کم سے کم خوراک وکړي که نه. وی زه رالم خو چا راته ونه کتل، د چا راته پام نه شو، چا راته ست ونه که، بس هغه ټیم هم دغسې تیر شو. ماشوم یې راوسته مولانا صاحب له، مولانا صاحب ځان ته رالنډ که بچي مونږ ډېر زیات مجرمان یو، مونږ دومره مجرمان یو چې مونږ له پکار دا وه چې ما نن د ګاونډ تپوس کړی وي، زه د کلي خلکو د ګاونډ تپوس کړی وي چې په دې ګاونډ کې غریبانان څوک دي. په الله قسم، په الله قسم بعضې خلک ایشېدلې روجي خوري، دا زه د قرآن قسم خورم، او دا نه د خلکو د نه وایم په دې کلي خلک هم ګوره شته، په دې کلي کې داسې خلک شته چې ایشېدلې روجي خوري هم په قرضو راوړي. ماشوم ته وایي بچیه ګوره مور ته شکوه ونه کې، او مور ته خیر دی خو ګوره د قیامت په ورځ رب ته شکوه ونه کې، رب ته شکوه ونه کې، الله ته ګوره دا شکایت ونه کې. په الله قسم زمونږ منځونه، زمونږ روجې، تراوی، ذکرونه، تلاوتونه یوم د قبولیت ګوره د قیامت په ورځ ستا د شکایت مخې ته بیا ګوره هېڅ مونږ له کار نه راکوي. محترمو عرض مې دا کو په خپل ګاونډ کې د رمضان مبارک میاشت ده، د ډېرو خلکو کارونه روزګارونه نشته، د ډېرو خلکو دیاړې مزدورۍ نشته، لږ د خپلو ګاونډیانو د روژه ماتي تپوس وکړو، کم سے کم سالن پخو یو شوروا پکې یو سمسې سیوا کور والته ووایه بیبي مورې لورې لږ سالن کې لږ شوروا سیوا کا، اوبه پکې ور واچوه، او دغه یو سمسې شوروا د ګاونډیانو کره ولیږه، یو نوړی روټۍ زواله ګاونډیانو کره ولیږه، یو 2 کجورې ور ولیږه، ماشومان به وکري، کیدی شي د هغوی وس نه کېږي د کجورو د راوړلو، د هغوی وس نه کېږي د اچار د راوړلو، د هغوی وس نه کېږي د پکوړو د پخولو. په الله قسم هغوی له لیږل پکار دي، او دا زمونږ د به حیثیت مسلمان نه به حیثیت انسان په مونږ دا لازم دي د خپل غریبانانو ګاونډانو خیال وساتو، د هغوی ضرورتونه پوره کړو. په الله قسم ګوره دې بران تپوس کېږي، د مونځ تپوس کېږي، را سره به د ګاونډي تپوس خامخا کېږي، که زمونږ نه د تراویحو تپوس کېږي د ګاونډي تپوس به کېږي، که زمونږ نه د روژې د نیولو تپوس کېږي نیولې دی که نه نیولې، د ګاونډي د دې حق به هم رانه تپوس کېږي. په الله قسم د دې خیال وساتو. الله رب زموږ استاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله دې زموږ استادو په دې خبرو باندې عمل لا نصیب کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي، رب ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي. رب څومره ملګرو عبادتونه کړي دي، چا ختمونه شروع کړي په ناظره باندې، رب دا ختمونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي. رب په صحیح طریقه باندې قرآن تلاوت مونږ ته را نصیبه کړي. رب چا د تراویح او ختمونه شروع کړي دي، سنت مؤکده دي، رب دغه مونږ ته اهتمام را نصیبه کړي. کم مرګري پکې ودرېدي نشي یا اوس پورې ودرېدلي نه دي، رب د ودرېدو د قیام اللیل رب په دې کې د ودرېدو توفیق ور نصیبه کړي. رب کم حافظان دلته ختم کړي، رب الله رب ته په حافظه کې برکتونه واچي، رب ته په علم کې برکتونه واچي، رب دنیا